مور خیرونه ځان وساتي. مولانا عبدالشکور دینپور رحمه الله فرمایي وایي زه ګجرانوالي کې روان وم، یو کس راغللو غړي کې چونجي شوي وو. ما ویلو چې دا به چې ته سولګری وي، ما پوره لفټ ورنه کو، ما باندې تعدیم وه، بیړه مې وه. وایي ما ته وایي مولانا صاحب ته لږ ودرېږه، زه سولګری نه یم، تاسو یک یوه خبره کوم. ما ودرېدم، ما ته وایي چې زه ډېر مالدار وم، ډېرې بنګلې مې وې، جایدادونه مې وو، خو عیش عشرت کې لګیا وم، د مور خبره به مې نه منله. وایي ماسخوتن به زه ناوخت راتلم، مور به راته ناسته وه نیمو شپو پورې. اوس مور کیني نیمو شپو پورې چې بچی نه راغلی، او بچی ملګرو سره ناست یا چکه کې یا کریم بورډ کوي یا موبایلو ته ناست وي، او مور په کور کې ناست وي چې زوی به مو راشي. روزانه دغه کار به ما کولو. یو ورځ مور ته غوسه شوه، بچیا ته روزانه لیټ راځې، زه به تا ته ناسته وم، اوږدې اوږدې شپې دي، زه به خوب نه کوم. وایي غوسه شه، نو زه په سپېړې وویل، وایي زم نشې کې وم، ما یو ګزار ورباندې وکړ، په دې مخ مې د مور وویله. وایي مور ته دومره ویلو بچیا لا دې جسم کې چونجي وکړه. وایي بیا مې مور وفات شوله څه وخت بعد، ما دې پښې کې دانه راوخته. پاکستان کې مو ډېر علاجونه وکړو، لیکن پښه ټیکېدا نه. وایي ما د بنګلې خرڅ کې لندن ته لاړه علاج دپاره، خو علاج اوږد شول، بیا مو ورپسې ګاډي م خرڅ کړو، هر شی مې خرڅ کړو، خو ډاکټرانو اخر ته ویلو وایي دا لا علاجه بیماري دی، د دې بیماري علاج نشته دی. وایي اوس راسره دومره څه نشته زه وخورم، او پښې کې مې چونجي شوي دي، او دا ټیکېږي م نه، دا صرف مور ازاروالی یم. ته راته دعا وکړه، ته ښه انسان راته ولیدی شوې، د نبي علیه صلات وسلام وارث یې، ته راته دعا وکړه چې الله پاک ما ټیکي. ما ورته ویلو چې مور ازار څوک ولې غبې کلم زی ته نه دي راغلی.